ابراهیم زادران احسان وکړو په ټولو پښتنو باندې. ابراهیم زادران احسان وکړو په ټول افغانستان باندې، او دا احسان به چرته کې هم هیر نشي د افغانانو نه. چې کومه لوبه وکړله د ټولې لوبې کریډټ ابراهیم زادران ته ځي. ابراهیم زادران ریکارډونه جوړ کړه، ریکارډونه دا جوړ کړه په چیمپئن ټرافي کې د ټول نه ډیر سکور په یوازې باندې کوونکی یو بیټسمن جوړ شو، هغه د ابراهیم زادران. د دې سره چې کوم دی د افغانستان د سایډ هم هایست سکور په اوډیای کې دې سړي جوړ کو چې کوم دی ابراهیم زادران، او خپل یو ریکارډ هم په خپل باندې مات کو چې یو سل 2 شپې رنز کړي د سریلانکا خلاف په کال 2022 کې، هغه ریکارډ هم مات کو. نو ریکارډونه نن جوړ شو را ډیره زیاته بهترین او خپل لوبه وشوله د ابراهیم زادران د سایډ نه، چې څومره تعریف د ابراهیم زادران وشي هغه به ډیر زیات کمی. ډیر زیات خپل لوبه ابراهیم زادران، یقین وکړئ چې د خلکو د ابراهیم زادران مسکاو د افغانستان په لوبډله کې دای اس نه مسکاو، دا هم دی ورځ له مسکاو یو سل او یا رنزونه وکړه په اخیره کې بس اوټ شو، بل قسمتۍ نه مال نټ اوټ پاتې شي. خو خیر کله افغانستان منګه اورال خبره وکړو نو دومره کمبینیشن سره دیو گیم کړی دی کنه، دومره کمبینیشن سره چې هم د بالینګ ډپارټمنټ هم د بیټینګ ډپارټمنټ، چونکه په فیلډینګ کې لږ غلطۍ نه وشولې، خو خیر ځه هغه دومره اثر بیا ونه کو، حالانکه ډیر اثر یې وکړو. خیر زور یې واغستو د میچ دې حتی خو راورسېدو په دغه وجه باندې، او په 8 رنزونو سره افغانستان دغه میچ په خپل نوم باندې کو. خو خیر بهرحال په بیټینګ کې هم ډیر کمباین او ډیر کمبینیشن سره دغه لوبه وشوله، او په بالینګ کې هم ډیر زیات کمباین او کمبینیشن سره دیو بالینګ کړی دی. عظمت الله عمرزی کمال کړی دی، بیټینګ کې هم د کمال کړی دی او بالینګ کې هم د کمال کړی دی، 15 وکټ ترلاسه کړي دي. نو دا ټول کریډټ د ټول افغانستان اورال لوبډلې ته ځي، خو سپیشلی چې کوم د دوه کسانو ته کم دا کریډټ ځي نو هغه ابراهیم زادران دی او عظمت الله عمرزی، چې په ډیر په کروشل ټایم کې عظمت الله ابراهیم زادران او عظمت الله عمرزی دغه پارتنرشپ وکړو. به سپیشلی ابراهیم زادران ډیر داسې ټایم و چې د افغانستان نه دغه وکټ تللی وي. زه حیران حشمت الله شاهدی ته ما چیرې مکوا حشمته هغه په داسې ټایم کې داسې شاټ وهلو کوشش وکړو چې وکټ ورکړه. خیر بیا د بل غټه ګیله چې ما چانه کیږي نو هغه صدیق الله اتل دی چې په دې دوه کې لاړې باندې ډېر سخت نظر دی چې کله به دی پرفارمنس کوي، خو صدیق الله اتل تر اوسه پورې خاص پرفارمنس نه کړل، کې چانسز ورکول پکار دی لا سټل ضروری ده ځکه چې دا ان شاء الله کردار نباوي په دې ټیم کې. خو بهرحال بیا بعد کې دغه سخت کنډیشن دغه ټف کنډیشن سنبال کو ابراهیم زادران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، او په بالینګ ډپارټمنټ کې عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین دی آوټسټینډینګ بالي وکړو. نو ډیره زیاته د غټه بریا د افغانستان ټولو پښتنو ته ډیره زیاته مبارک وي، او ان شاء الله را روان چې کومه لوبه د استرالیا سره نو څنګه چې دا ټیم ډیر زیات سترونګ مضبوط ښکارېده، تاسو ته ما مخکې ویلو چې داسې قسم څه خبره نشته، دا کرکټ دی او انیثینګ از پاسبل هیر. نو ان شاء الله دغه ماته به استرالیا ته هم ملاویږي. ټول افغانانو ته یو ځل بیا مبارک وي. خپل رائے را سره کمنټ شامل کړئ، ان شاء الله ملاویږي نو ویډیو کې تر هغه وخت پورې ما مې تر اخره درګه اجازه د الله پامان.